امام رازی یو تفسیر دے تفسیر کبیر پاغی کی یو آیات تے دا قرآن کریم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودت فی القربہ دا یو آیات تے صحابی رسول فرمائی چې حضور مبارک کل مدینه منوره لراغی او د دین او د اسلام تبلیغ یا عام کا او دین او اسلام یو مونږه انصار ہوتا د مدینه منوره باشندگانو ته ورساوه نو په ظاهری توګه باندې د حضور علیه السلام مبارک د ظاهری د مال څخه اسباب نو ظاهری توګه باندې نور خدای پاک مالک جوړ کړی د دنیا او د آخرت د خزانو رسول الله مبارک چې مونږ انصارو ډیر مال را جمع ک او رسول الله مبارک لم راوړ ورته هم فرمایل یا رسول الله مبارک دا مال وخلا او په دې باندې خپل حاجتونه پوره کړه ځکه چې ایمان مونږ ته د ستا د وجه نه ملاو دی قرآن مونږ ته د ستا د وجه نه ملاو دی اسلام مونږ ته د ستاسو وجه نه ملاو دی عزت مونږ ته د ستاسو د وجه نه ملاو دی او تاسو په دین او په اسلام تبلیغ کې دا مال تاسو وخلې مونږ ورته پیش په خپلو قرابتدارو په اهل بیت علیهم السلام باندې خرج کړي چې حضور مبارک ما ته فرمایل چې دا مال مرا کوي او دا مال زنار نه اخلم دا تاسو بل ځای کې خرج کړئ خو که تاسو مال په دغه تبلیغ باندې او دا دین مې ارته رسولی او قرآن مې ارته ښودلی او اسلام مې ارته ښودلی که د دې اجر مال را کوئ که نه هغه اجر دا را کړئ چې زما اهل بیتو سره مینه او محبت وکړئ بس د دې حکایت الله په قرآن کې وکړه چې قل الله هم دا خوښه وقل یا رسول الله مبارک دغه صحابو ته ووایا لا اسألکم علیه اجرا زه په دین او په اسلام تبلیغ باندې تاسو نه پیسې نه اخلم الا المودة فی القربى مگر که یو شی در نه اخلم هغه دار نه اخلم چې زما نه پس ما اهل بیتو سره مینه او محبت کړی بس دا رب ګوره په قرآن کې فرمایلی دي چې حضور علیه السلام اهل بیتو سره څه کوئ مینه ورسره کوئ دغه آیات لاندې خبرې راځم دغه آیات لاندې په تفسیری کبیر کې امام رازی یو حدیث دینه مخکې به تاسو نه اورېدلی یو حدیث روایت کړی دی دی آیات په تفسیر کې امام رازی سے هغه حدیث واورئ هغه حدیث څنګه دی امام رازی فرمایي چې حضور علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایلی دی من مات على حب آل محمد مات شهيدا من مات على آل محمد مات مغفورا له من مات على حب آل محمد مات تائبا من مات على حب آل محمد مات مؤمنا مستكمل الإيمان من مات على حب آل محمد بشره الملك الموت بالجنة من مات على حب آل محمد صلى الله عليه وسلم فتح له في قبره بابان الى الجنة حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک سے فرمایلی حدیث الفاظ مارتوي تفسیر کبیر کې امام رازی دغه آیات لاندې لیکلي دي حضور علیہ السلام فرمایل څوک چې د زما د اهل بیت په محبت کې مړ شو دا انسان شهید مړ شو څوک کوم انسان چې د زما د اهل بیت په محبت کې مړ شو مغفور له دا سه مړ شو چې د انسان په وګو باندې یو ګناه نشته من مات على حب آل محمد مات تائبا او کوم یو انسان چې د زما د اهل بیت په محبت کې مړ شو رسول الله مبارک فرمایي دا داسې مړ شو لکه دغه انسان چې د ټولو ګناهونو نه په خپل ژوند باندې توبه ایستلی بیا رسول الله فرمایي څوک چې د زما د اهل بیت په محبت باندې مړ شو حضور علیه السلام فرمایي بشره الملك الموت بالجنه دغه انسان نه چې کله روح وځي ملک الموت به د روح په وتو کې په جنت باندې زیاره ولا ورکا بیا رسول الله فرمایي څوک چې د زما د اهل بیتو په محبت باندې مړ شو مات مؤمنا مستكمل الايمان دا انسان مؤمن مړ شو دا انسان مکمل ایمان والا مړ شو بیا حضور علیہ السلام فرمائی من مات على حب آل محمد فتح له في قبره بابان الى الجنه چا کوم یو انسان چې د زما د اهل بیت په محبت باندې مړ شو
په قبر کې به دغه انسان ته 2 دروازې کولاویږي او دغه دواړه دروازې رسول الله فرمایي دغه انسان د پاره دا به د جنت دروازې دغه الله زنده دا خبري او دا چونکی وخت کم دی پوره دی دا هغه کروڑاو فضایلونه د کروڑاو فضایلونه چند منټو د پاره ما دا یو 5 شپږ احادیث دا غینا انتخاب کړی دی عمر به ختم شي علما به ختم شي کلمونه به ختم شي پاړي د حضور علیه السلام مبارک د خاندان مبارک فضایل څوک نشي ختمولای دا